اکثر ملګري شکایت کوي وای مولانا صاحب د سحر مانځه ته نشم پاسېدی تهجد ته نشم پاسېدلی کور والا ته ووایم ما پاسوه نو کور والا راته غږونه کوي او زه پاسم نه دغرنګه وایي ځان ته مې موبایل کې الارم لګولی وي موبایل غږیږي دومره پوه شم راویښ شم خو وایي موبایل بند کم الارم بند کم بیا وده شم پانسم نو هر قسمه کوشش کوم خو د سحر مانځه ته نشم پاسېدی وایي ټوله شپه ویښ یم خوب راله نه راځي د شپې په یو طرف او بل طرف باندې اوړم خو چې کله د سحر د مانځه ټایم شي سترګې مې پټې شي اوده شمه نو ډېر کوشش کوم مولانا صاحب خو د سحر مانځه ته نشم پاسېدی اصل کې خبره دا ده که نه چې کله ستا د ورځې اعمال برابر وو ته به سحر مانځه له پاسې او چې کله د ورځې اعمال ستا برابر نو ته د سحر مانځه ته نشي پاسېدی دا د یو راز خبره ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کله د تهجد دا ټایم شي د سحر مانځه ټایم شي الله تبارک وتعالی فرشتي راغواړي او الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ای زما فرشتو دا وخت چې دی دا زما د محبوبینو وخت دی په دې کې به هغه خلک راپاسې څوک چې زما سره مینه کوي او د چا سره چې زه مینه کوم دا زما د محبوبینو ټایم دی نو دا پلان کې انسان دی ګورې ستاسو نه پانسي ویښ تر نه نشي ځکه زه دا نه غواړم چې د شکل زه وینم او دی ما ته مخامخ ودرېږي د ده شکل زه ځان ته مخامخ پرېښودل نه غواړم ای فرشتو لاړې شئ تاسو دی په دې غوږونو باندې وټپوئ داسې چې دی اوده شي او پانسي ما د ده نه نفرت دی الله تبارک وتعالی فرمایي زه دا نه غواړم چې دی ما ته لاسونه اوچت کړي او پاسي په دې سحر ټایم کې نو دا فرشتې راشي دی په دې غوږونو باندې ټپوي نو دته د موبایل الارم لګېدلی خو دی نه پاسي دته کور والا اوازونه کوي خو دی نه پاسي دی ټوله شپه ویښ وي خو چې د سحر د مانځه ټایم شي دی اوده شي ولې ځکه فرشتې راشي او دی په دې غوږ باندې وټپوي او دی اوده کړي د ده ورځ ټوله په نافرمانو کې تیره شوې ده نو الله تبارک وتعالی نه غواړي چې دی د شپې په دغه خاص وخت کې ماته ودرېږي دویم قسم هغه انسانان دي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ای فرشتو دا پلان کې نه دی دا ماته ډېر خوښ انسان دی زه د ده سره مینه کوم دا ډېر مبارک ټایم دی ای فرشتو لاړ شئ دی د دې سحر مانځه ته د تهجدو ته پاسوئ دی فاسوئ نو دته د غږ کولو ضرورت نه وي دته د الارم ضرورت نه وي دی به ټوله شپه ښه آرام سره اوده وي خو چې کله د تهجدو ټایم شي د ده سترګې به وغړېږي دی به په دغې ټایم کې ویښ شي دی به ګرمه بستره په دغې ټایم کې پرېږدي ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي وایي دا زما محبوب انسان دی زه غواړم چې دی ما ته لاسونه ونیسي دی ما ته جولۍ په دې ټایم کې خواره کړي او زه د جولۍ د برکتونو ډکه کړم دی زما په دې ټایم کې څه غواړي او هغه ولې زه ورکړم دا زما محبوب انسان دی نو دی په دې ټایم کې دا فرشتې پاسوي د سحر مانځه ته دریم قسم هغه ډېر عجیبه خلک دی او هغې ته مقربین ویلی شي مقربین د الله تبارک وتعالی نزدېکان خلک د الله خاص خلک نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي ای فرشتو لاړې شئ دا مقرب انسان چې دی که نه دی صرف دومره راویښ کوي چې دی د خپل طرف بدل کړي دی په دې خوب کې د خپل طرف بدل کړي صرف دی دومره راویښ کوي کو دی پاسېدو نو ډېره زیاته ښه ده ما ته به لاس ونیسي او زه به لاس د دعاګانو د برکتونو ډک کړم او کفان نسېدو د ده دا خوب هم ما په عبادت کې لیکلی دی دا د الله نزدېکان خلک دی چې د هغې خوب هم الله تبارک وتعالی په عبادت کې لیکي الله دې نه کړي که چېرته یو انسان په هغې خلکو کې وي چې دی د سحر مانځه ته نه پاسي نو دی د خپلې د ورځې په اعمالو باندې نظر واچوي دی دا نه و چې زه د سحر مانځه نه پاسم دی دا ووایي چې زه د سحر مانځه دپاره نه پاسولی کېږم الله نه غواړي چې ما پاسئ الله تبارک وتعالی زما دا لاسونه ځان ته اوچتول نه غواړي دا دې ووایي دی د خپل د ورځې په اعمالو باندې نظر واچوي ځکه د کم انسان چې ټوله ورځ په بدنظرۍ کې تېره شي پردو ښځو ته ګوري د موبایل ګنده سکرین ته ګوري ګنده تصویران ګوري ګنده ویډیوګانې ګوري
په دکانونو کې د پردو زنانو سره خبرې کوي د هغه ټوله ورځ په ګناهونو کې تېره شي چېرته الله هغه ته دا توفیق نه ورکوي چې د تهجدو ته الله پاسوي سحر مانځه ته تهجد ته پاسېدل د دې دارومدار د ورځې په اعمالو دی چې کله ورځ دې په نیکو کارونو کې تېرېده ضرور به دې الله سحر ته پاسوي چې کله دې ورځ په ګناهونو کې تېرېده الله تا سحر چېرته نه پاسوي نو د شپې د اعمالو دارومدار د ورځې د اعمالو باندې دی د ورځې د اعمال ټیک و الله به دې راپاسوي د ورځې اعمال د بدو چېرته دې الله نه پاسوي الله دې نه پاسوي الله دا نه غواړي چې تا ځان ته ودرئ الله نو په خپلو اعمالو باندې کوشش پکار دی ځکه د سحر په مانځه سره د الله تبارک وتعالی دیدار میلاویږي په جنت کې څوک چې د سحر مونځ کوي په جنت کې به ورته الله خپل دیدار ورنصیب کړي نو کوم انسان چې بد اعمال کوي الله نه غواړي چې هغه ته خپل دیدار ورنصیب کړي